بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمنو کتونکو، نصر الله خټک ما ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوم. د تنګي نیوز نه یو ډېره افسوسناکه پیښه مخې ته راغلې ده، کوم کې چې د تانه تنګي حدود پلی قلعه کې چې دی نو دغه افسوسناکه پیښه مخې ته راغلې ده چې یو کس دی چې د هغه نوم د مشر څه نوم و جي؟ سعید ګل صاحب. ها، دغه مشر چې د پلی قلعه سره تعلق دی چې نوم یې سعید ګلو او هغه د نامعلومو کسانو د وخت کې لا اف آی آر نه دی شوی، نو د هغوی په ډزو باندې چې دی نو هغه شهید نورو شهید نورو چې دی نو د هغه د نامعلومو کسانو په ډزو باندې لګېدلی دی. د هغه ډیډ باډي چې کومه ده نو هغه تنګي هسپتال ته چې دی نو وروړل شوې ده او د هغه له محققین هم راغلي دي. دا ده چې کوم افسوسناکه پیښه مخې ته راغلې ده، نو د دې حوالې سره دغه اپډیټ درکو چې د تانه تنګي په حدودو پلی قلعه کې چې دی نو شهید نور نومې کس چې دی نو د نامعلومو کسانو په ډزو باندې لګېدلی دی او هغه په حق باندې رسېدلی دی. د هغه داویداري چې ده نو دا اوسه پورې نه ده شوې. رپورټ بالکل جی. قدرمنو کتونکو، یو ځل بیا دغه معلومات تاسو له درکمه چې دا تنه تنګي حدود دي پلی قلعه کې چې دی نو شهید نور نومې کس چې دی نو هغه د نامعلومو کسانو په ډزو باندې لګېدلی دی او هغه په حق باندې رسېدلی دی. د هغه ډیډ باډي چې ده نو تنګي هسپتال ته وروړل شوې ده. هغه اف آی آر لا تر دې وخته پورې نه دی شوی چې اف آی آر به د چا خلاف کیږي. دغه مخامخ چې دی نو دی زوی دی.